یو عربي یو باندچی کلیوال سړی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مجلس کې حاضر شو. نو د عربي راتلو کې با صحابه ډېر خوشالېدل، چونکې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مجلس د آدابو نه خو هغه خبر نو، ساده بو. نو داغه پزله کې بچ کم سوال راتلو تاسو په کولو. صحابه کرام با هر قسم سوال نشو کولی، ادبن د ادب په بنیاد. په شاګردانو کې داسې شاګردان مي چې ډایرکټ د استاد نه سوال کوي، او داسې مي چې یریږي اسې نه استاد راته غوسه شي. نو صحابه کرام به خوشالېدل چې داسې یو کلیوال باندچی سړی راشي هغه سوالات وکړي، نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک خولې نه جوابات روزي به مونږ زده کو، مونږ ته به دینی فایده وشي، دینی معلومات به حاصل شي. حقیقی طالب علمانو د باندچی رالو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته عرض کوي متى الساعه یا رسول الله، قیامت پکل وی د الله رسوله. نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل اذا ضيعت الامانه فانتظر الساعه، کله چې امانت ضایع کړي شي نو د قیامت انتظار کوه، بیا قیامت نږدې دی. امانت کې چې کله خیانت وکړي شي، باندچی بیا تاسو کوي کیف اضاعتها، د الله رسول د امانت د ضایع کولو څه مطلب دی، لک وضاحت سره مې پوي کا. نبی علیہ السلام او فرمایل اذا وسد الامر الى غیر اهله فانتظر الساعه، کله چې یو کار نا اهل سړی ته پلاس کې ورکړې شو بس بیا د قیامت انتظار کوا. شارحین د دې تفصیل داسې کوي اذا فوض من سلطنه او اماره او قضاء، چې کله یو سړی ته داسې سړی ته حکومت ورکړي شي، مشري ورکړي شي، قضاوت ورکړي شي، لیډروالی ورکړي شي چې هغه نا اهل دی، حق نشي ادا کولی، نو بیا د قیامت انتظار کوا. چې حکومت د نا اهل خلکو لاس لاړو دا د قیامت علامت دی. حکومت خو به هغه سړی کوي چې هغه د الله د دین نه خبر وي، چې څه قسم مسله راځي د الله په دین باندې د هغه مسلې فیصله کولی شي. چې د دین نه بې خبر وي، جاهل وي، ناسمج وي، نااهل وي، نو چې څه فیصله راځي د دین خلاف پکې، او چې د دین خلاف فیصله کوي رعایه خو مجبور دي په هغې به عمل کوي، هر طرف ته به د ګمراهۍ دروازې کولابېږي. او چې څومره ګمراهي عام کېږي، کفر عام کېږي، اکمره قیامت را نږدې کېږي. او قیامت په هغه خلکو باندې واقع کېږي چې ټول په مخ د ځمکه اهل کفر موجود شوي، یو الله الله والا پاتې نشي. نو چې کله نا اهلو ته حکومت ملو شو دا د قیامت لوی علامت. هر صاحب عقل سړی اوس پوهېږي چې نا اهلو ته ملو دی نه دی ملو، هر سړی پوهېږي.